باندې د معاشري ذمہ داری په د باندې د وطن او د کلی او د ولس ذمہ داری په د باندې نو زمای د مونږه کې هر یو مسلمان یو ذمہ دار پیدا شوی په د باندې شریعت ذمہ داری کوي هغه ذمہ داری ډېرې دي خو د قرآن په مونږه کم ذمہ داری دي نو علماء هغه په 5 خبرو کې راجمع کړي چې د قرآن په یو مسلمان باندې 15 ذمہ داری دي دا ټول نه لومبي ذمہ داری هغه د ایمان ده چې زمونږ په دې قرآن باندې ایمان د دې معنی د منل یو شی د دروغ نه په امن کې کول نه یعنی مطلب دا چې زمونږ په دې ایمان وي ته د زړه چې دا قرآن ټول مونږ منو او دا قرآن چې دی دا ټول برحق حق او سچ کتاب دی او منل دی ته وایي چې بیا سړی هغې ته گردن نهاد شي یعنی داسې منل نه چې کومې پکې پیدا وي نو خو په شریعت به چلېږم او که پکې پیدا نه بیا پرې نه چلېږم دا منل شو دا بیا خواهش پرستي شوه او دا بیا مفاد پرستی شوله نه په شریعت چلیدل دي که پکې فایده وي او که نه وي ظاهري نور خو حقیقت کې په دې کې فایده ده نو لومړنۍ ذمہ داري د قرآن هغه په قرآن ایمان ده دویمه ذمہ داري د قرآن هغه د قرآن تلاوت زده کول د قرآن تلاوت که یو سړي ته پوهېږي او که نه پوهېږي د دې خدای پاک دله ډېر لوی اجر ورکوي او زمونږ چې کوم څلور امامان دي په هغې کې یو امام دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغې ته د الله تبارک وتعالی دیدار ډېر کېدو په خوب کې نو وي د الله تبارک وتعالی نه په خوب کې تپوس وکړو چې خدای پاک تاسو په څه خوشحالېږي یې ورته ویې چې د قرآن په تلاوت خوشحالېږي وی ده ورته ویې چې دې که څوک پوهېږي او که نه پوهېږي بالکل که څوک پوهېږي او که نه پوهېږي خو چې د قرآن تلاوت کوي په هغې باندې خدای ته ډېره رضا ملوي ځکه دا قرآن حدیث پاک کې راځي تبرک بالقرآن برکت پسې ګرځي نو برکت قرآن کې دی ځکه دا د خدای نه راوتلی دا د خدای کلام دی نو دویم ذمہ داري د قرآن چې موږ د قرآن تلاوت زده کړو د قرآن الفاظ او زما په خیال زه وایم چې دا صرف په پاکستان کې به د بر صغیر کې به داسې چې دی داسې بس غلط یادي نور دنیا کې دا قرآن خلک ډېر ښکلي یادي دا انګریزان نه دي دې کې چې کوم مسلمانان تاسو تلاوت اورئ ته به وایئ که دی عرب دی داسې ښکلې صفا تلاوت کوي وجه دا ده چې په یو شي ګران اسان نشته خو د هغې عمره ټایم به ورکړي دا قرآن د دې الفاظ زمونږ په دې ژبه ځکه نه راوړي چې مونږ دې ته قشان ټایم نه دی ورکړی چې مونږ ورته ټایم ورکړو نو ولې به راته خدای دا نه یادوي دا خو الله پاک وایي دا خو ما آسان کړی دی نو زمونږ کې عام خلک چې دي د هغې اکثر ټکي غلط دي نو چې مونږ د دې کوشش وکړو یو ټکي یادو لکه مثال په توګه باندې دا خو 29 حروف دي که نه چې یو ټکي یادو چې با تا فا سین صاد دې کې فرق هیڅ ګران نه دی ټایم ورکول پکار دی دویمه ذمہ داري په موږ باندې د قرآن تلاوت دریمه ذمہ داري د قرآن په قرآن ځان پوهېږو دا زموږ د مسلمانانو بدقسمتي ده چې ډېر یو لوی مذهب او ډېر یو انټرنیشنل پیغمبر خدای راکړی دی خو مونږه خپله مطالعه سټډي د قرآن د پوهې کوشش بالکل نه کوو او چې نور څونه مذاهب دي هغې په خپل مذهب باندې پوره دسترس لري او مونږه دا مو چند کسانو ته پرېښودلی دي علما کرامو ته هم پرېښودلی دي یا پړه لیکه خلکو ته نه نن سبا غوړي یو شی اسان دي په پښتو کې تاریخ ملاویږي په عربۍ کې ملاویږي په انګلیش کې په اردو کې په هره ژبه کې او د قرآن ترجمه تفسیر د علما کرامو بیانات د علما کرامو سلسله وار درسونه چې یو سړی وایي چې زه لیک لوست نشم کولی صرف اورېدل کې د اورېدل هم درسونه شته دي کولی نو چې مونږ په قرآن ځان پوه یو
درېمه ذمہ داري ده. او څلورمه ذمہ داري هغه بیا په قرآن عمل دی چې خدای دا باندې دا پرځونه وکړه چې خدای د ایمان درکو، خدای دله د قرآن د تلاوت توفیق درکو او خدای په قرآن پوهه کړي، نو بیا خو چې ته په دې قرآن عمل نه کوې نو دا ډېر لوی ظلم کې ده ځان سره. نو په قرآن باندې عمل، په قرآن باندې عمل څه دی؟ په قرآن عمل دا دی که نه بس پوره مسلمان شده په قرآن عمل. یعنی مسلمانی دا نه ده چې صرف عبادات صحیح کوه، نه دا یو جز دی. عبادات به سم کې، معاملات به سم کې، معاشرات دا به سمه ساتي، دا صحیح مسلمانی ده. نو په قرآن باندې عمل بس هغه سم مسلمان کېدل دي، پوره په پوره چې یو سړی مسلمان شي. د پوره په پوره مسلمانۍ مثال علما دا ورکوي، لکه یو سړی د په لاره باندې 100 روپۍ وموني او دې جومات کې اعلان وکړي چې یاره ما 100 روپۍ موندلي دي، زمونږ که د چایي چې ورته یې ورکړه. اوس دې دی که دې په د اسلام عمل کوي ځکه د 100 روپۍ موندي دي، خو که خور ته حق نه ورکوي، د رور نه ځمکه ګیره کړې ده، د ګاونډي حقوق نه د هغې پاسداري نه کوي، اوس دغه ټایم کې دې په مسلمانۍ عمل نه کوي، نو دې کامل مؤمن او کامل مسلمان نه دی. که وړه خبره وي او که غټه خبره وي، نو چې موږ په دې قرآن باندې عمل کوو. د دې وجې نه یو مولوي صاحب ته چا وی چې دې جومات ته چې راځې نو خیخ به مخکې کړي او که ګسر به مخکې کړي، د پیزار نه به کومه په مخکې وباسي. بیا هغه ورته وی چې خور ته دې حق ورکړی دی، د ګاونډي خیال ساتي، د رور خیال ساتي، سره د چپړو جومات کې ګرځي. جومات کې چپړو سره ګرځېدل دا خو د آدابو قبیلې ته دی چې چپړې دې پاکې وي نو بس بیا پکې ګرځه. نو د دغې خبرو خو مونږ خیال کوو چې جومات ته به خیخ په مخکې کوم که ګسه په مخکې کوم، خو چې د خویندو حقوق دي، د ګاونډي حقوق دي، د مسلمانانو کوم حقوق دي په مونږ باندې، د نور د دې ټول امت مسلمه په مونږ باندې یو ذمه داري او حق دی، مونږ د هغې د ادا کولو کوشش نه کوو. زما عزتمنو دا مونږ اصل کې کامل مؤمنان او کامل مسلمانۍ کې یو نه. الله تبارک وتعالی مونږ ته دا وایي ادخلوا فی السلم کافه، د اسلام کې پوره داخل شي. نو څلورمه ذمه داري د قرآن هغه په دې باندې عمل دی، او د دې به مونږ کوشش کوو چې مونږ په دې قرآن عمل وکړو. هره معامله زمونږ دا دین، دا زمونږ د مسلمانانو دعوه ده چې دا عالمگیر دین دی، عالمگیر د ټول عالم نه دی احاطه کړې ده. دا د پیدایش نه تر مرګ او د مرګ نه تر اخري منازلو پورې دی کې هر څه شته. نو چې سم تاسو ته پوهېږي په شریعت کې حل شته، تپوس کوئ، خامخا تپوس کوئ، په هغې بیا د عمل کوشش کوئ. اخري ذمه داري چې د قرآن په مونږ باندې ده هغه د دې تبلیغ دی. ایمان هم پرې راوړه، تلاوت هم دې یاد کړو او پوه هم شو پې، عمل هم پې کې. اخري ذمه داري او چې په هغې باندې دا شریعت جمدی دی هغه دی د دې تبلیغ. دا بیت رسول، دا چې په خپله پې څنګه پوهې داسې د دې د پوهیولو په بل چا کوشش کوه. او تبلیغ معنی د رسول. نو بس چې مونږ په هر ځای کې یو، په هر محفل کې یو، په هر مجلس کې یو او هغې کې یو خبره وړاندې او مونږ ته ښه کنفرم پته وي چې دا شی وړاندې اوس مونږ باندې د دې قرآن رسول هغه ته دا لازم شو چې دا مونږ هغه ته ورسوو. هغه ټایم کې به خاموش نه پاتې کېږي. کني حدیث پاک راځي الساکت عن الحق، چې یو سړی د حق خبرې نه خاموشي دا شیطان افرس دی. نو مونږ باندې اخري ذمه داري د دې قرآن رسول دی بل ته. نو ګورې زمونږ مجلسونو کې ډېرې خبرې وړاندې دي، مونږ ته پته وي، بس مونږ بیا خاموش یو. نه، د هغې د روکتام کوشش. خو دا خبره به کوې، خبره به حکمت سره کوې، د موقع مناسبت سره به کوې، بالکل ټیک خبره به کوې او په صحیح نیت به کوې. ځکه علما وایي چې خبره دې سمه وه او موقع یې سمه وه او نیت دې سم و، دا کیدی شي هغې نه شر جوړ شي. چې شر جوړېږي یا به ستا نیت خراب وي، لکه ته به یو سړی سپکې یا به ښکته کړې، د هغې وجې نه به شر جوړېږي، یا به د خبره غلطې یا به هغه موقع محل مناسب وي. نو دا درې خبرې او دې ته حکمت وایي، دې ته د مقتضى الحال مطابق خبره وایي، سمه خبره، فصحیح نیت او د موقع محل مناسب خبره.
نو چې ان شاء الله العزيز موږ ټول کوشش کوو چې د قرآن څومره ذمہواري دي په موږ باندې چې موږ هغې د ادا کولو کوشش وکړو. بس موږ خپل وسه پورې کړی یو، بس موږ به وس کوو چاته د قرآن تلاوت اوسه پورې نه ورکړو، اوس شروع کړي. دلته دوه کاکاګان دي، خالقي کاکا خدای عمر کې برکت واچي، روغ صحت کې خدای ورکړي، سبدلي لاله خدای دې بیماری ختم کړي. یو ټکی ودرغلی کاکاش په دمې سپاره ته ورسېدلو، سبدلي لاله په لومړنۍ سپاره کې اخیري پاو کې. نو بس خدای خو دې ته نه ګوري چې د قرآن لس پېره ختم کړو که شل پېره ختم کړو. الله تبارک وتعالی وایي چې بس په دې دین کې محنت کوه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، چې څوک په دې دین کې کوشش کوي خدای ورته لارې کولاوي. نو ټول ملګري چې چا قرآن نه دی ویلي یو ټکی وایي، ان شاء الله العزيز یو ورځ به راشي تاسو به قرآن ووایي. چا قرآن ویلی دی تلفظ کې غلطي ده، یو حرف سم کې، یو حرف ان شاء الله العزيز کال به پس به تاسو ښکلی سبق وایي، ښکلی سبق وایي، مزیدار سبق وایي. د قرآن د پوهې کوشش کوي. ګوره درس کېږي که نه ټول ملګري کښېني په دې کې به خدای پاک تاسو په دې قرآن پوهېږي. په ترجمې نه پوهېږي، مفهوم به د ذهن کې کښېني چې د ایتونو کې دا خبره کېږي چې میراث کې دونه حصه ده. نو ټول ملګري کښېني درسونو کې او د عمل کوشش پې کوي. او ان شاء الله العزيز چې موږ به د دې د رسول کوشش کوو، هر محفل مجلس مقام کې به ان شاء الله العزيز موږ د قرآن خبره. بس اخیری خبره یو ملګري اوس وایي چې په دې سورې اقرا کې سجده پاتې شوه، په مسله ځان پوهې کې ښه خبره ده چې کله تاسو د سجدې آیت ووي او په هغه ځای باندې تاسو فورا رکوع او بیا سجده وکړه، بس دا فورا دې کې ادا شوله. ها دا دې کې بس ادا شوله. علما وایي که چېرې تا د سجدې آیت ووي او بیا دې پسې ښه تلاوت وکړو، 2 رکوع 3 رکوع، نو بیا پکې نیت وکړه. په رکوع کې دا سجده تلاوت نیت وکړو هم ادا کېږي. خو که چېرې هغه آیت د سجدې دی وي او پسې دې فورا رکوع کړه، نو که نیت دې کړی دا په هغه سجده کې بس په خپله ادا شي. ها نو دا په خپله باندې په دې کې ادا کېږي. الله تبارک وتعالی دې موږ ټول عمر د قرآن سره تعلق لرونکي جوړ کړي او خدای دې زموږ د قرآن مجلسونه محفلونه د دې تلاوت د دې سره ناسته او د دې د مینوالو سره زموږ تعلق نصیب کړي. د قرآن تلاوت الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه السلام ته په قرآن کې حکم کړی دی او هغې کې دا هم پکې دی وان اتلو القرآن، ما ته دا هم حکم شو چې د قرآن تلاوت وکړم. زما عزتمندو خدای دې زموږ د قرآن تلاوت نصیب کړي، آناء الليل والنهار، د شپې او د ورځې دې خدای زموږ تلاوت د قرآن نصیب کړي. خدای موږ په قرآن پوهې کړي او دغه رنګه خدای پاک دې موږ ته د قرآن بل ته د رسولو تبلیغ توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. چونکې دا ختم موقع ده او په حدیث پاک کې راځي دا بهترین د دعاګانو د قبلېدو ځای دی او په دې کې خدای پاک دعاګانې قبلوي. نو ټول په اخلاص سره درود شریف ووایي او به دا موبایل بندې کړي او دعا ته متوجه شي. زموږ دا ټولو ډېرې کړمې دي، ټولې کړمې بس خدای پاک چې کوم دی په زړه زړه کې ووایي، انشاءالله العزیز خدای پاک به راته دا پوره کوي انشاءالله. درود شریف ووایي. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد ملء السماوات وملء الأرض وملء العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمة وعزائم مغفرة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا جلت رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا إله العالمين، دا قرآن دا ختم خدای پاک خپل دربار کې قبول کړي. یا الہ العالمین د دې په بیرو کې خدای پاک څومره کمی کوتاهي شوي خدای پاک موږ ته عفو وکړي. یا خدای پاک د دې په اورېدو کې خدای پاک د دې په آدابو کې زموږ غفلت کمی کوتاهي شوي. یا الہ العالمین د ژوند خدای پاک دې بخنه غواړو خدای پاک موږ ته عفو درگذر وکړي. یا الہ العالمین د دې قرآن د ختم برکات خدای پاک زموږ په زندګۍ کې راوړي. خدای پاک زموږ په کورونو کې راوړي. خدای پاک زموږ په دې محله کې راوړي. یا الہ العالمین په دې قرآن عمل نصیب کړي. خدای پاک په قرآن عمل نصیب کړي. یا الہ العالمین د قرآن تلاوت مو نصیب کړي. یا الہ العالمین د قرآن تلاوت مو نصیب کړي. یا الہ العالمین په دې حاضر مجلس کې خدای پاک د چا څه قسم شرعي حاجت او ضرورت خدای پاک د قرآن د خاطر او د ختم قرآن د برکت خدای پاک هر ټول ضرورت پوره کړي. خدای پاک بیماران ته روغ صحت ورکړي. یا الہ العالمین بیماران ته روغ صحت ورکړي. خدای پاک زما ټول اپریشن کړي. یا الہ العالمین د دې قرآن د خاطر روغ وجود او روغ صحت زر تر زر نصیب. یا الہ العالمین د چا نور څه پریشانې دي خدای پاک ټولې پریشانې کړي. خدای پاک د چا کاروبار نشته خدای پاک حلال او ډیر د فائدې کاروبار وته ورکړي. یا الہ العالمین څوک نوکرۍ ته اجازه شي خدای پاک ټولې نوکرۍ وته ورکړي. یا الہ العالمین څوک د چا خدمت کوي یا الہ العالمین پاک خدمت کې خدای پاک همت یې نصیب کړي. خدای پاک مټې مضبوطې کړي. حوصله یې نصیب کړي. یا الہ العالمین موږ چې څوک د شریعت په کوم یو میدان کې خدای پاک لګیا یو خدای پاک دغه خدمت مو قبول کړي. اخلاص پکې پیدا کړي. او خدای پاک مزید د خدمت توفیق راکړي. یا الہ العالمین زموږ محلي دا ځوانان د دې مشران د دې نارینه زنانه خدای پاک ټول په پوره شریعت باندې روان خدای پاک زموږ د محله کې مینه محبت اتفاق اتحاد راوړي. یا الہ العالمین مینه محبت اتفاق اتحاد پکې راوړي. یا الہ العالمین ډېر د فتنو دور خدای پاک موږ ټول د زموږ بچو ته خدای پاک د حفاظت راوړي. یا الہ العالمین د روزې مبارکه میاشت او خدای پاک د فلسطین مسلمانان ډېر زیات بے سر او بے سامانه دي خدای پاک ته امداد او تعاون. یا الہ العالمین د حماس د مجاهدینو امداد او تعاون. یا الہ العالمین د دې حفاظت وکړي خدای پاک د دې موټي مضبوطي. یا الہ العالمین دې ثابت قدم کړي او خدای پاک او په مغلوب کړي. خدای پاک د اسرائیل یا الہ العالمین د دې طاقت د دې زور خدای پاک دا ټول نیست او نابود کړي. یا الہ العالمین موږ مسلمانان یو موټي کړي. یا الہ العالمین چا موږ ته دعاګانې ویلي خدای پاک ډېر ملګرو دعا درخواست کړې. یا الہ العالمین د هغې ټول پریشانۍ ختم کړي د هغې بیمارۍ ختم کړي. یا الہ العالمین دعاګانې خپل دربار عالي کې قبول منظور کړي. صلی الله تعالی علیه وسلم. Ya la esquina. اشته پکې مشر دی لکه که څوک روجې موجې غواړي اشته پکې مشر دی ښه مشتاقه دعاګانې مو کوي نور افریدي دعاګانې په مو یاد ساتو که اوس پکې د خوراک ټیم پلار هلکان په خوراک باندې راچمبړ شو